ګرانو کتونکو دا مهال زه په کمپاین کې روان یم او په بابړ چوک کې یم چېرته کې چې بورډونه لګېدلي دي. یو بورډ دی چې اس روډ کا منظور شد دا فنډ کہاں منتقل ہوا. نو هغه خو تاسو ته پته ده زمونږ 400 خلکو هم عجیبه شان سوچ دی چې یو ایمنه سابقه هغه د 25 یونین کونسل فنډ په یو یونین کونسل باندې خرڅوي او بیا همدا خلک چې پی وي ووټ ورکوي. خیران طریقې له نه ورکوي. پرلی روډ او پر ووټ هغه ځای کې نوم دغه نارې دي. بیا چې مخکې لاړ شو اخلی لاغه کا ای خیناره روډ خماره روډ خماره. اوس نه اوس یې خلک کرین دی او د دې کرین د هغه اخې دومره تېرې دي که نه د عوامو سره زیاتې شوي دي. دا په دې کرین کې چې څومره دی خیالي دي سیم ته ویلم خو چې د دې شابړو د پړانګو خلکو را سره ملګرتیا وکړه انشاءالله انشاءالله. او راشه دې خواته راشه وروره اورې وروره ستاسو به نن بایکاټ ختم کړو کوله ورته وویل دا نوی راغلی وی دې کرین لی ورکوو که خیر انشاءالله دا نوی کرین راغلی وی الفخان شیرپا او دا په انشاءالله هم دله ورکوو بس ټولو ملګري که خیر بالکل انشاءالله اوټ ستا دی او تا له به درکوو انشاءالله. اوټ د الفخان دی ورکوو په الفخان دی د قاسم استاد زوی د قاسم استاد ښه تکړه وروره هم تا له ووټ درکوو کرین مې دغه مې نخره دغه مې جنډه ده الفخان شیرپا له به ورکوو بس دا انشاءالله. او دې چوک کې به کینو په شریکه او دا کلي مشران به راټولومه چې دونه فنډ راغلی و دا به څنګه لګو. دې خلکو ته یو سیمپل ښایو. دې خانانو له مونږ ځو نو 1 بجې د خوبه راپاسي نو بیا میک اپ کوي نو بیا دا مونږ خرڅري ورته ناست یو. دا روټین بدل کې د ستاسو په لاس کې اوس اختیار دی. ما خو دله میدان ته رادانګلي دي یوازې ګرځم نه ټوپک نه جولس نه ګاډي نه هېڅ هم نه. انتقام خو اخلی نو د انتقام ورته یو دا لار ده هرې ډلې والا ته دا وایم انشاءالله خدمت په داسې کوم مایوسه کوم هم نه. زما سره زما یو ډېر تکړه سینیر جرنالست بلکې زمونږ استاد جاوید محمود صاحب هم موجود دی. جاوید صاحب بابړې خلکو ته به څه پیغام ورکوي؟ یاره زه هم دغه وایم چې لکه وګوره که نه په بابړه کې څه شوي دي د تقریبا زما په خیال چې د دې روډ زما خو یاداشت کې هم نه راځي بلکې په دې روډ باندې فنډ منظور شوي څو ځلې نو مختلفو ځایونو کې صرف ډبې یې پرې جوړې کړي دي نو فنډ هم د قوم په ځای شوي دي او ډبې پکې جوړ شوي نور یې روډ خراب کړی دی. دغسې که دی نالو ته وګورئ دی پلونو ته وګورئ چې باران وشي نو دلته کې تقریبا د کونډۍ هم اوبه جومات ته نشي تللی. دغسې د نور یو مسله هم ټیک نه ده. نو زه یم چې داسې انتخاب پکار د خلکو له چې تاسو کوم خلک ازماولی دي هغې دوباره هم ازماوئ نو صحیح وټې استعمال کې. ښه ګرانو کتونکو لا کوم خلک چې په ځان دا پیسې لګوي که نه په دې پلیکسونو په دغه باندې زه په ځان په دې نه لګوم چې په دغه کمیشن باندې د بابړې دا سړک کېږي چې صرف په ټیکهدار له کمیشن ورکوي که نه په هغې باندې دار څه کېږي دار څه دا وګورئ چې دې روډونو ته وګورئ دا زړه 400 ده. دا تاریخي کلی دی. تاریخي کلی دا چې دې هر کور جنازې اوچتې کړي دي. د دې دونه لوی تاریخ پروت دی او خلې دا دی دا نالو ته وګوره ډکې نالې او دا بینونه دا لوی سیسټم د دې خلکو سره انشاءالله واده ده د دوی بایکاټ نن ختم شو دې محلې او د الفخان شیرپا په حق کې فیصله داسې ده چې انشاءالله په شریکه سره کوو او دا دوی چې کومې خرچې کوي نو په دغه خرچو باندې د الیکشن نه مخکې دا روډ جوړیږي. نو کرین یې خل دی دا ټول ازمو شوي دي خو د سره وعدې کوي او دله راځي چې دا به وکړمه او لا په مخ درته خنداګانې راولي او ټینګې ټینګې غاړې درکوي نو 15 کالې دپاره ورسره ځان ګاڼه کوې نو نور ځان مه ګاڼه کوې. دا روډ جوړ هم نشي که نه نو موږ دا غریب هم پکې یو جنډې سره یو ډانګي سره راغلو او دغې سملې ته مو لېږو دا لوی انتقام دی انشاءالله. پی کې 65 د کرین ده او د دې غریبو خلکو